يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا إمام المتقين. رب لا يزال خالق کائنات رب ذوالجلال په دغه بابرکت میاشت کې په دغه بابرکت ورځ باندې زموږ استاسو دلته د حاضری لیدل اوریدل ویل او د جمعې مبارکې د عظیمه فریضه ادا کول په خپل بارگاه کې قبول مقبول او منظور فرمایي او رب العزال خالق کائنات رب المشرقین و رب المغربین د دغه مبارکو ورځو او شپو څومره برکات دي الله کریم دې موږ استاسو دغه خالی جولې کې نصیب فرمایي. رب العزال خالق کائنات د بخنې د پاره ډېرې بهانې جوړې کړي چې دا بندگان وبخم. دا ګناهګاران بندگانو ته زه بخښنه وکم او په ګناهونو باندې دغه ککړ او دغه خطاکارو سیاکارو او په ګناهونو باندې دغه تورمخو بندگانو زه بخشش نصیب کم. خدای پاک دغه بخښنې دپاره ډېرې بهانې جوړې کړي دي او په هغې بهانو کې یوه بهانه دا ده چې خدای پاک په غونډ کال کې موږ د ستاسو د بخښنې دپاره څه داسې ورځې مقرر کړي دي چې خدای پاک د بخښنې وعده فرمایلې او رب العزال خالق کائنات د بخښنې دپاره څه داسې شپې مقرر کړي دي چې تشه په تشه باندې یوه بهانه ده او بندگانو ته صرف د بخښنې د رب ذوالجلال اراده وي. په هغې مبارکو شب و روز کې چې موږ ستاسو دپاره د بخښنې بهانه جوړېدی شي هغې کې یو شپه د پنځلسي شپه ده او هغه درانه او هغه نازکه او هغه باریکه شپه ده چې خدای پاک به دغې شپه کې ډېر څه ایښودي دي خو لیکن بندگانو سترګې قاصره دي چې د هغې کې چې څه پراته دي هغه وویني. د انسانانو عقلونه مسلمانانو فهمونه دا مختصر دي چې د هغې علمي ملاحظه وکړي چې په دغې برکتي شپو باندې او خاص کر د پنځلسي په شپه باندې څه بندگانو دپاره خدای پاک ایښودي دي. خو زه به دا وایم چې رب کریمه د ستا بارګاه لویه ده، ته د عظمتونو خاوند دی، ته د جلال او د جمال خاوند دی. خدای پاکه که مونږ لایق یو او که نه، خدای پاکه که مونږ درنه وغوښته او که نه، خدای دغه شپه باندې مونږه بخښنه نصیب کړي. په دغه شپه باندې مونږه د خپل د در نه رحمتونه او کرم نوازیانې نصیب کړي. خدای لایق بې نه و، خدای مونږ د هغې لایق جوړ کړي. خدای پاکه مونږه د دغې شپو او د دغې ورځو د برکتونو د راټولولو نه یو، خدای خپل کرم او فضل باندې مونږ د دغې شپې فیوزات او برکات نصیب فرمایي. ډېره عظیمه شپه را روانه ده، ډېره د عظمتونو شپه ده چې کومه شپه د پاکستان د اعلان مطابق جوړیږي نو دا د چهارشنبې شپه ده. د منګل ورځ او د چهارشنبې شپه
100 تاریخ ورځ او د 8 تاریخ شپه دا د اعلان مطابق د 15 شپه راځي او بس مونږ لا یو خپل یو ریاست ته یو خپل حکومت ته د هغې اعلان مطابق مونږ له همدغه منزل پکار دي او په همدې باندې مونږ لا د عبادت د ریاضت د صدقې د روژې اهتمام کول پکار دي. حاضرینو دا هغه شپه ده چې انسان حیران شي چې د دغې شپې چې کوم کمالات دي او عظمتونه دي د کم ځای نه انسان خبر شروع کړي خو زه به دا ووایم چې دا هغه د عظمتونو شپه ده. امام غزالی علیه رحمه مکاشفة القلوب کې دا یوه درنه غوندې خبره لیکي او فرمایي چې لکه څنګه خدای پاک د بندگانو او د انسانانو دپاره 2 ورځې د اختر مقرر کړي چې یو د وړوکي اختر ورځ ده بله د غټ اختر ورځ ده. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي دا د انسانانو د اختر ورځې دي خو فرمایي چې یاد ساتئ د فرشتو دپاره ورځې د اختر نه دي بلکې خدای پاک د دوی دپاره شپې د اختر مقرر کړي دي. د فرشتو هم 2 اخترونه دي یو د 15 شپه اختر ده او یو د لیلة القدر او د شب قدر شپه د اختر د فرشتو دپاره. نو تاسو اندازه ولګوئ چې د فرشتو چونکې هغه په کل کائناتو کې اسمانونو کې د خدای پاک د طرف نه هغه تجلیات هغه انوار هغه د خدای پاک د طرف نه رحمتونه او برکتونه چونکې فرشتې په خپل نظر کې او په خپل نظر لاندې د هغې مشاهده کوي نو فرشتو دپاره دا 2 د اختر شپې دي وړوکی اختر او غټ اختر د مسلمانانو د اختر ورځې دي او د فرشتو د اختر شپې چې دي دا د 15 شپه ده دا د شب قدر او د لیلة القدر شپه ده چې کومه شپه موږ ستاسو باندې را روانه ده په دې شپه باندې فرشتې اختر مناوي او اختر خو د خوشحالۍ نوم دی او فرشتې ولې د اختر شپه مانځي او دا شپه ولې نمانځي ولې مناوي وجه دا چې په دې شپه باندې د خدای پاک رحمت په جوش کې راغلی وي د خدای پاک هغه کرم نوازیانې دومره زیاتې عامې شوي وي چې هر بنده ته خدای پاک د خپل طرف نه بخنه ور نصیب کوي که بندگان بخنه غواړي او که نه غواړي په دې شپه باندې خدای پاک خپل طرف نه بندگانو ته بخنه ور نصیب کوي. کله بلا تشبیه و تمثیل چې کله بچی ژاړي او د مور نه پیسې غواړي چاکلیټ غواړي یو څیز ترې نه غواړي ژړا نه بعد یې وله ورکي او کله ناکله چې دا کور کې یا په د مور سره یا پلار سره څه څیزونه زیات دي نو بچو غوښتې نه وي ورته وایي چې هم بچی ته دا واله او ته دا واله او دام در سره کې او دا په دې جیب کې کې او دا ځان له په کمره کې کېږده او دا ځان له په بیگ کې کېږده. د پلار او د مور کله ناکله بغیر د وخت نه کرم نوازیانې په خپلو بچو باندې نصیب شي هغه رب هغه خالق او هغه مالک چې د 70 میندو نه زیاته مینه د خپلو بندگانو سره لري په نورو شپو باندې به ته غواړې چې ربه ما معاف کا 15 هغه شپه ده چې که ته غواړې او که نه غواړې رب درته خپله فرمایي چې بندگانو تاسو مو معاف کړي یئ د هغه دومره د رحمتونو شپه ده او ځکه علما یو خبره لیکي چې خدای پاک د خپلو بندگانو سره څومره زیاته مینه ساتي او دغه د بهانې دپاره او د بخنې دپاره دغه بهانې شپې مقرر کړي دي. علما لیکي چې دومره زیاته مینه خدای پاک د خپل بندگانو سره لري. یو ورځ وحی وشوه حضرت داود علیه السلام ته او داود علیه السلام ته رب العزال خالق کائنات رب المشرقین و رب المغربین رب العالمین ورته فرمایي اے داود علیه السلام تا ته پته شته چې ما د ګناهګار بندگانو سره څومره مینه ده؟ عرض کوي رب العالمین ما ته خو پته نشته د ګناهګارو سره ته څومره مینه لرې؟ رب العزال ورته وحی فرمایله او ورته وی فرمایي چې اے داود
زه خپلو ګناهګارانو بندګانو سره دومره زیاته مینه کوم که دغې بندګانو ته پته ولګېده چې رب زما سره څومره مینه ساتي د ډېرې خوشحالۍ د وجې نه به 360 واړه جوړونه د خپل جوړونو کې سره جدا بشي انسان به ټوکړي ټوکړي شي بدن کې 360 جوړونه دي د خوشحالۍ نه به 360 جوړونه د یو بل سات پرېږدي دا 360 واړه جوړونه به جوړونو کې او په ټوکړو ټوکړو کې به بدل شي رب ورته فرمایي ای داود که چرې ګناهګارانو بندګانو ته پته ولګېده چې زموږ سره رب دومره مینه ساتي د ما د مینې د اندازې د وجې نه خوشحالۍ د وجې نه بندګان به ټوکړي ټوکړي شي او بیا ورته فرمایي ای داود علیک السلام چې ما د ګناهګارانو سره دومره مینه ده ای داود علیه السلام بیا ته اندازه ولګوه چې ما به خپلو محبوبانو سره څومره مینه وي ما به د خپلو نیکانو بندګانو سره څومره مینه وي نو دا هغه شپه ده چې خدای پاک د هغې مینې دپاره یو بهانه جوړه کړه چې خدای پاک خپلو بندګانو سره دومره مینه ده چې دغې سیاکارو ته بخښنه وشي دغه ګناهګارانو ته بخشش وشي د خدای پاک د در نه ورته ایوارډ د رحمت میلاو شي د هغې د خدای پاک د مینې چې د اویا میندو نه زیاته مینه د بندګانو سره لري د هغې مینې اظهار په دغې شپه باندې موږ ته میلاویږي او څنګه میلاویږي سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی محبوب کبریا جناب محمد رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وعلی آله و اصحابه وسلم مبارک علیه السلام د عائشې بیبي مبارکې سره یې د شپې نمبر و بیبیانې مبارکې ډېرې وې 11 بیبیانې وې په یو وخت کې عائشې مبارکه فرمایي چې د ما سره د شپې نمبر و چې ما داسې لږ لیټ ټایم وکتو نو حضور مبارک د ما سره په بستره کې نه و ما وکتو حضور مبارک ځای خالی و زړه کې مې خبرې اترې راغلې چې حضور مبارک چېرته لاړو یو طرف ته ګوره بل طرف ته ګوره تر دې پورې چې ما زړه کې دا خبر راغله چې کیدای شي حضور مبارک جنت البقیع شریف ته د اصحابه کرامو ادیرې او قبرستان ته تللی وي چونکې څوک عمرې او حج له تلي د حضور مبارک چې کومه روضه مبارکه ګنبد شریف د کمې کمرې د پاسه جوړ دی دا د عایشې بیبي کمره ده حضور مبارک د عایشې بیبي په کمره کې دفن دی نو دغې کمرې ته مخامخ جنت البقیع شریف دی عایشه مبارکه د موږ ستاسو مور بیبي فرمایي زه جنت البقیع شریف ته شپې په شپې لاړم او چې کله ما حضور مبارک ولیدو هلته حضور مبارک جنت البقیع شریف کې اصحابه کرامو دپاره دعاګانې غوښتې چې ما ته چې کله حضور مبارک راوکتل عایشه وی فرمایي چې ما ته یې ویل چې ای عایشې آیا تیارېږې چې زه به ستا حق گویا بل چاله ورکم چې شپه د ستا وه او په دا نیمه شپه کې زه به بلې بیبي له چېرته تللی وم د ستا به چېرته دا ګمان راغلی وي زما زړه کې هم دا ګمان و خو تر دې پورې حضور مبارک ورته وفرمایل چې ای عایشه زه کله هم داسې نشم کړی چې ستا برخه د ستا ایجاد نه بغیر زه بلې بیبي له ورکم ورته فرمایي چې ای عایشه دا شپه باندې ځکه د ستا بستره ما پرېښوده او جنت البقیع شریف ته ځکه راغلم چې حضور ورته وفرمایي چې ای عایشه دا هغه شپه ده چې ان الله ینزل لیلة النصف من شعبان الى السماء الدنیا ورته وی فرمایل ای عایشه دا هغه شپه ده چې په دغې شپه باندې خدای پاک د عرش نه بره په لامکان کې چې رب ذوالجلال چې کوم لامکان دی د دې لامکان نه خدای پاک د خپل شان مطابق اولنی اسمان د دنیا ته په دې شپه باندې راکوزیږي اولنی اسمان ته رب ذوالجلال راکوزیږي بندگانو دپاره او بیا حضور مبارک ورته فرمایي عایشه دا هغه شپه ده چې د خدای پاک نزول کیږي اول اسمان ته او دا هغه شپه ده ای عایشه فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب ای عایشه دا هغه شپه ده چې د بنو کلب
چې د هغې په څاروو په زناورو په ګډو باندې ډېره زیاته وړۍ ده. حضور ته فرمایي چې د بنو کلب د څاروو د ګډو د چیلو په بدن باندې څومره وړۍ ده د هغې نه زیات بندگان رب ذوالجلال په خپل طرف نه بندگانو ته بخښنه ورنصیب کوي. حضور ته فرمایي دا هغه شپه ده چې دې شپه باندې بخښنه نصیب کېږي. علما لیکي چې د بنو کلب ذکر حضور ځکه وفرمایل یوه قبیله وه قبیله د کلب چې د دغې قبیلې چې کومه چیلې او ګډانو د دوی په بدن باندې وړۍ او ویښته زیاتو. نو حضور ورته وفرمایل چې د بنو کلب د څاروو د ګډانو د بدن د پاسه چې څومره وړۍ او ویښته دي د هغې نه زیات بخښنه رب ذوالجلال بندگانو ته نصیب کوي. دا هغه د عظمتونو شپه ده. علما لیکي امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې لیکي چې دغه شپې 15 خصوصیات دي. په هغې خصوصیاتو کې یو غټ خصوصیت د 15 د شپې دا دی چې حضور مبارک فرمایي چې د تهجد په وخت کې خدای پاک د خپل شان مطابق اولنی اسمان ته راکوزیږي په هره شپه باندې. خو چې دغه شپې خصوصیت دا دی چې تهجد په وخت کې الله پاک نه راکوزیږي د خپل شان مطابق، بلکې چې دې شپې ماښام بانګ څنګه وشي د ماښام وخت څنګه داخل شي خدای پاک د ماښام نه واخله تر سبا پورې رب ذوالجلال اسمان د دنیا اسمان ته راکوزیږي او په نورو شپو باندې بندگان سوال کوي چې وغواړئ بندگان چې څه غواړي هغه ورله الله ورکوي. او د دې شپې خصوصیت دا دی چې بندگان که غواړي او که نه غواړي الله ورته فرمایي اے بندگانو ما نه وغواړئ چې درکم درله، اے بندگانو ما نه وغواړئ چې درکم درله. تر دې پورې یو حدیث مبارک کې راځي سرور دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد فرمایي الا من مستغفر فاغفر له. الله پاک بندت آواز کوي اے زما بنده څوک شته بخونکی بخنه غوښتونکی چې زه ورته بخنه ورکم. حضور فرمایي چې بل آواز رب دا کوي بندگانو ته چې آیا څوک شته رزق غوښتونکی چې زه وله رزق ورکم. حضور مبارک فرمایي چې رب بل آواز دا کوي آیا شته څوک بیمار چې زه وله صحت ورکم. الله پاک بل آواز دا کوي چې بندگانو څوک شته بې قراره چې زه وله قرار ورکم. حضور مبارک فرمایي وکذا تر ماښام اذان نه واخله تر سبا اذان پورې خدای پاک مسلسل بندگانو ته آواز کوي څوک شته چې دا رانه وغواړي چې زه یې وله ورکم. که چېرې مونږ په خپله باندې د خپلو حاجتونو په تناظر کې وګورو گویا رب فرمایي چې ای بندگانو څوک شته قرضدار چې قرضونه وله خلاص کم، څوک شته بیمار چې صحت وله ورکم، څوک شته بې کوره چې کور وله ورکم، څوک شته بې ارامه چې ارام وله ورکم، څوک شته په کور کې اختلافات والا چې اتفاق وله ورکم، څوک شته بې جامو چې جامې وله ورکم، څوک شته د خپل کور نه بېنوا چې خپل در کې وله پناه ور نصیب کم. آیا څوک شته چې جنت غواړي چې جنت وله ورکم. آیا څوک شته چې جهنم نه نجات غواړي چې جهنم نه نجات وله ورکم. آیا څوک شته چې د حضور دیدار غواړي چې د حضور مبارک دیدار وله ورکم. آیا څوک شته چې مور او پلار وفات دي هغه دپاره بخښنه غواړي چې هغې ته بخښنه ور نصیب کم. آیا څوک شته چې ما رضا غواړي چې خپله رضا وله ورکم. او زه دا عرض کول غواړم چې رب دام فرمایي آیا څوک شته چې د ما دیدار غواړي چې زه په خپل خوب کې خپل دیدار ور نصیب کم. په دغه شپه باندې رب ذوالجلال بندگانو ته آوازونه کوي. دا هغه عظمتونو شپه ده. خو لیکن که چېرې عظمتونه څومره ډېر دي خو غفلت هم مونږ کې ډېر دی، غفلت هم حد درجې ډېر دی. او شاید چې په دغې مبارکو شپو باندې د چا سجده نصیب نشي، شاید چې په دې مبارکو شپو باندې هم څوک په لهو لعب کې مبتلا وي. شاید چې داسې خلک به وي چې په دغې شپې نه داسې بېخبره وي لکه څنګه انسان د خپل مرګ نه بېخبره دی. داسې ښځې هم شته، دا سړي هم شته چې دغې شب و روز د برکاتو د فیوزاتو نه محرومه دي او د دې برکاتو نه لا علم دي، د جهل په دنیا کې پراتی. دغې شپې برکاتو اندازه ورته نه لګي او اندازه به ورته څه ولګي هسې
عاجزانه گزارش کول غواړم یو جسارت کول غواړم مثال چې کله جمع ودرېږي نو بهر په صحن کې او په برانډو کې صفونه ډک وي او چې کله د الله پاک او د رسول پاک د دین یو دوه درې خبرې کېږي نو په شمار باندې یو څو کسان ناس یو څو صفونه ډک وي د دغه شپې د برکاتو نه خو به هغه کس خبر شي چې څوک دا برکات واوري او اوري به حاله چې کله څوک ځان د پاره روټین جوړ کړي دکان دی جمعې په ورځ باندې لږ په وخت ورته تاله ولګوي کار دی روزګار دی ډیوټي ده سدي دا په وخت باندې بند کړي او د الله د دین خبرو اورېدو له راشي نو دغه شپو د برکاتو نه به خبر شي دغه شپې د هغې برکت نه هم خبر شي چې په دغه شپه باندې خدای پاک د خپل شان مطابق اول اسمان ته راکوزیږي او رب آواز کوي بندگانو ته آواز کوي او چا ته آواز کوي هغه بندگانو ته آواز کوي چې دروغ هم وایي فراډ هم کوي دوکهبازي هم کوي هر قسمه غیبت هم کوي هر قسمه لهو لعب هم کوي هغې ګناهګارانو ته رب آواز کوي بندگانو نن خو درته زه وایم چې رانه وغواړئ نن درته زه وایم چې رانه وغواړئ رب خو اسم عطا کوونکی دی رب خو اسم بندگانو ته هر څه ورکوي چې څه بندگان وغواړي الله پاک ورکوي خو چې تی ته وغواړې هم درکوي نو بیا اندازه ولګوه چې تا ته ووایي چې رانه وغواړه نو بیا به تاله څومره درکوي بیا یې په کوم حساب باندې درکوي په حساب نه بلکې به حسابه به درکوي درله په دې شپه باندې رب فرمایي ما نه وغواړه چې درکم درله څه رانه غواړې هغه د ستا خوښه لږ غواړې که ډېر غواړې یو غواړې که دوه غواړې 100 غواړې که 50 غواړې دنیا غواړې که آخرت غواړې قبر غواړې که حضور غواړې که الله پاک رضا غواړې که دیدار غواړې ا د ستا خوښه رب فرمایي تی غواړه زه به در کومه درله خو یاد ساتئ حاضرینو چند افراد داسې دي چې په دې شپه باندې هغوی له نه ورکوي چند افراد داسې دي چې رب ذوالجلال ورته بخنه هم نه کوي حضور فرمایي د دومره تعداد کې کثیر تعداد کې چې د بنو کلب چې کومې ګډان او چیلې ښودلې دي حدیث شارحین فرمایي چې دا کثرت طرف ته اشاره ده خو لیکن چند افراد داسې چې دومره بخنه عامه ده په دې شپه باندې خو چند افراد داسې چې الله هغې ته بخنه نه کوي الله په خپل آواز کې چې وغواړه چې درکم خو چند افراد داسې دي چې هغوی غواړي هم نه ورکوي احادیث مبارکو کې شپږ احادیث مبارکه دي چې مختلف کسان پکې ذکر دي وخت اختصار د وجې نه چونکې وخت پوره کېدو والا دی صرف په ګوتو په شمار باندې یو څو کسان درته ښایم چې الله پاک یې په دا شپه هم نه بخي نه معاف کوي او چې سوال وکړي ژړا وکړي فریاد وکړي الله پاک یې بیا هم نه ورکوي چې څه غواړي نه ورکوي ورته الله پاک ناراضه دی د داسې کس دپاره در رحمت دروازې بندې دي د دعا د اجابت دروازې بند دي ټول ناول حضور مبارک فرمایي چې یو انسان دی د بل مسلمان سره په زړه کې کینه ساتي حسد ورسره ساتي بغض ورسره ساتي مونږ یو ساده الفاظ کې نن سبا یو جیلسي په زړه کې وي حضور فرمایي دغه انسان ته نه بخښنه شته نه دعا قبلیږي او کینه او بغض په خپل منځ کې رونو سره څومره ده تره زامنو تره تربورانو سره څومره ده رشته دارانو سره څومره ده د کاروبار پارټنرانو سره څومره ده دا کینه خو د هر چا په زړه کې پرته ده رب فرمایي د ده دپاره رحمت دروازې هم بند دي بخشش دروازې هم بند دي او د ده دعاګانې به هم نه قبلیږي حضور مبارک فرمایي مشرک انسان ته الله پاک به دې شپه باندې بخښنه نه کوي مشرک نه بعد کینهګر انسان ته دریم نمبر حضور مبارک فرمایي چې چا نه مور و پلار خفه دي چا نه مور و پلار خفه دي مور و پلار خفګان دروازه چې چا کولاو کړې ده د رب دروازې ورته بند دي او څومره خلکو نه په 2-3 روپو مور و پلار خفه دي په ځمکه باندې څومره خفه دي پلار ده یا مور ده یا انګور سره زیاته مینه ده یا زوی سره زیاته مینه ده دا چاچ سره چې ډیره مینه نشته نو دا د پلار دپاره تربور جوړ شوی دی
ولې دا خو د خدای پاک تقسیم دی. ولې یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام سره ډیره مینه نه وه، هغې مینې هغه نورونه کوم ځای ته ورسول، په کومو امتحاناتو بلاګانو کې مبتلا شول. یوسف علیه السلام واپس سردار شو، یوسف علیه السلام واپس بادشاه شو، یوسف علیه السلام ته نبوت ملاو شو، حفیظ علیم مقام ورته ملاو شو، وزارتونه ورته ملاو شول. ولې د خپل والد منظور نظر و. دا خو په کور کې راځي، چاته به یو بچی ډېر ګران وي، چاته به دوه بچي ګران وي، چاته به ټول زیات ګران وي. خو لیکن حضور فرمایي په ساده او په لنډو الفاظو کې چې چا نه مور او پلار خفه دي، پنځلسي په شپه باندې بخښنه عام ده، خو دغه مور او پلار چې د چا نه خفه وي هغې ته بخښنه نه میلاویږي. او بیا عرض کول غواړم که چېرې چا نه د چا نه مور او پلار خفه تلي دي، لکه څنګه حضور مبارک پنځلسي په شپه باندې قبرستان ته تللی او دعا یې فرمایلې وه. شارحین د حدیث لیکي چې په دغې شپه باندې یا په دې ورځ باندې د مور او پلار قبر له لاړ شه، صدقه پسې وکړه. مور او پلار در نه یا خفه تړلي یا دواړه یا یو خفه تللی، قبر له لاړ شه. په دې شپه باندې صدقاتو اهتمام وکړه. د مور او د پلار چې کم دوستان دي هغوی ته لږه سالن مالن روټۍ څه فروټ وغیره څه وس کېږي هغوی ته یې ورولېږه. حدیث مبارک کې راځي چې څوک د پلار او مور سره وفات شو سره ښېګړه کول غواړي، د مور او پلار دوستانو سره د بچي ښه تعلق وساتي. خو لیکن که چېرې چا پلار مور ژوندي دي یا وفات یو بیا هم راضي کول نه غواړي، رب فرمایي پنځلسي په شپه بخښنه نشته او نه دعا قبلیږي. او بل حضور مبارک علیه السلام فرمایي چې هغه کس چې چا رشته دارۍ ختمې کړي هغې ته هم بخښنه نشته. خور ته وایي چې به ما په کور به قدم نږدې، خور رور ته وایي کله کله رور جابر شي ظالم شي خور باندې ځواب وکړي ته چې کله مونږ کور له راشي فتنه او فساد راولئ ما کور له به نه راځي مړه ژوندی بند. که چا د خور سره مړه ژوندی بند، چا رور سره، چا چاچا سره، چا چاچی سره، چا ماما سره، چا مامی سره، د وینې رشته دار سره چې چا قطع تعلقي راوستې ده، حضور فرمایي چې چا رشتې ختمې کړي دي په دغه شپه د دوی دپاره د بخښنې دروازه ختمه ده. حضور فرمایي چې چا رشتهداران خفه کړي هغوی نه زه نه راضي کېږم، اول به هغوی راضي کوي هغه نه بعد به د رحمت دروازې ورته کولاویږي. او بل حضور مبارک ارشاد فرمایي او دا خبره لږه ډېره په غور واورئ چې په دې کې تقریبا مونږ ټول مبتلا یو. حضور مبارک فرمایي څوک د تکبر د وجې نه دا پیسې د ګیټو نه لاندې کوي، دا چې کوم کاریان صاحبان یا عالمان وغیره یي دا بډې والی وي، دا مانځه کې چې مونږ بډې ووو دا ګیټۍ چې کومې ښکاري دا تکبر د وجې نه چې پیسې د لاندې شي او د تکبر د وجې نه دا ګیټۍ ته پټې ساتې. حضور فرمایي ده ته هم بخښنه نشته. داسې مونږ ته څومره وړه غوندې خبره ښکاري، سره هم توجه هم ورته نه ده کړې. حالانکه یو خدای چې سستیا وي یا فیشن وي یا څه وي یا څه وي هغې کې بیا هم څه نه څه ګنجایش شته، خو چې تکبر د وجې نه وي، لویۍ د وجې نه وي، پیسې د په دا بوټانو کې یا په دا پیزارو کې د وردننه شوي وي ته روان وي او تکبر د وجې نه حضور فرمایي لوی د ما سره خوند کوي چې بادشاه یم، کائنات مو پیدا کړي، ته څه شی یو وړوکی روح درکې دی که درنه بار شو بیا به لاس هم نشي وهلی. لویي او کبرایي او بډایي دا د لوی بزرګ بادشاه سره مزه کوي. ځکه حضور فرمایي چا چې تکبر د وجې نه پیسې لاندې وي او ګیټۍ نه ښکاري دغو کسانو ته هم بخښنه نشته. او اختتام کې او په آخر کې حضور مبارک ارشاد فرمایي چې هغه کس چې څوک شرابي عادي شرابي وي، یعنی شراب څکلی عادت وي، که هغه روزانه دی که هفته کې دی که لس ورځې کې دی، خو چې څوک شرابي وي او عادي شرابي وي، حضور فرمایي چې هغه شرابي ته چې همیشه شراب څکي ده ته هم زما د رحمت دروازې کولاو نه دي بندې دي. د دې د وجې نه حاضرینو ډېره زیاته بختوره شپه روانه ده، که هر څومره هم زیاتې خبرې وشي نو دا کمې دي. او په دغې شپه مبارکه باندې د رب ذوالجلال خالق کائنات نه ځان د پاره بخښنه وغواړئ، خپل وطن ته دعا وکئ، بل ته دعا وکئ. او علما لیکي چې په دې شپه باندې
د حضور مبارک ټول امت ته دعا پکار ده د حضور مبارک تمام مسلمانانو امتیانو ته دعا پکار ده خپلو اسلامی وطنونو ته تیر په تیرا ترکی شام و لبنان کشمیر چچنیا برما افغانستان پاکستان څومره اسلامی ممالک دي ټول به دعا کې یاد ساتئ او حضور مبارک په دې دعا باندې ډېر خوشحالیږي چې د حضور مبارک امت ته دعا کوي لکه څنګه د چا بچی باندې شفقت وکړي محبت وکړي سر باندې ولا لاس کېږدي او پپې ته واخلې له 100 روپۍ ولا ورکې پلار خوشحالی اندازې څومره وي دارنګه حضور مبارک د پلار نه زیات په خپل امتیانو باندې خوشحالیږي او ځکه علما لیکي صوفیه کرام لیکي چې څوک د ورځې 70 مرتبه د حضور مبارک امت لپاره دعا کوي چې الله امت محمدي وبخي او 70 بار دعا وکړه صوفیه کرام لیکي چې دغه انسان نه به الله پاک د ابدال یو بزرگ ابدال جوړ کی د زمانه بزرگ بشي صرف په دې وظیفه باندې چې د حضور مبارک امت ته دعاګانې کوي په دې شپه باندې ځان تم دعا وکړي بل تم دعا وکړي او ډېره هغه کس ته دعا وکړي چې کم سره د ډېره نه لګي هغه ته ډېره دعا وکړه ځکه چې شاید چې تا سره هم د الله ډېره نه لګي ځکه چې ته به څومره ګناهګار یې تا سره هم د الله نه لګي خو بیا هم ته امید لرې چې ما به الله معاف کړي هغه کس ته ډېره دعا وکړه چې چا سره د ډېره نه لګي صرف په دې نیت باندې چې خدای پاکه زه د ستا مجرم یم هغه بنده د ما مجرم دی د خپل جرم دپاره د هغه جرم ما معاف کو رب ذوالجلال به تا معاف کړي چې څومره بندگانو ته عفو کوي دومره به د بندگانو رب بندگانو ته عفو کوي ځکه حضور فرمایي ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء د ځمکې خلکو باندې تاسو رحم وکئ د اسمانونو مالک و خالق به په تاسو باندې رحم وکړي د دې وجې نه زبرګه شپه ده مس کوئ ما د بخښنې شپه ده چا کې داسې عادتونه وي چې هغه د بخښنې دروازې بندې کړي دي په کار دی چې هغه دروازې د بخښنې مونږ ته په دې باندې کولاو چې حدیث مبارک کې راځي دغه څیزونه چې چا توبه وویسته الله کریم به ورته بیا د رحمت دروازې کولاو کړي د پاکستان د اعلان مطابق د چهارشنبې شپه د 15 شپه ده ذکر پکې وکړئ فکر پکې وکړئ خپلو ګناهونو باندې ژړا وکړئ انسان چې څومره حاجتونه یې حاجتونه وغواړئ وس مطابق صدقه وکړئ خیرات وکړئ او دارنګې حضور مبارک فرمایي چې قوموا لیلها وصوموا نهارها د 15 شپې تاسو رونه کوي حضور فرمایي په عبادت باندې رونه کوي او بیا د ورځې روژه ونیسئ دا د حضور مبارک فرمان دی د چا وس وي ممکنه وي ورځې روژه او په چا وس وي ممکنه وي نو په دغه شپه باندې عبادت او کم از کم که نور ډېر عبادت څوک نشي کولی د ماخوستن مونځ په جمع باندې وکړئ او د سحر مونځ هم په جمع باندې وکړئ حضور فرمایي چا چې د ماخوستن او د سحر مونځ په جمع باندې وکړو گویا دغه انسان ټوله شپه د الله په عبادت باندې تېره کړه غرض مه دا مبارکه شپه ده 2-3 خبرې 2-3 منټه زیات هم شول خو لیکن دغه مبارک شپې څومره فضایل او برکات دي دا نه ختمېدونکي دي او په اختتام کې هر کله دا شپه چې راځي یو اعلان ضرور کوم او هغه اعلان دا چې په کلو کې خو ډېر رواج دی او په ښاریا کې هم لږ ډېر دا رواج ته 15 په شپه باندې خلک آتشبازي کوي څوک پټاخې ډزوي څوک پکې څه کوي څوک پکې څه کوي او کلو کې دا رواج دی او دلته هم بعضې کسان راوځي د ګاډو ویلینګ کوي څوک په یو پار کې څوک په بل پار کې څوک ډزې کوي څوک تمانچې والا څوک پټاخې ډزوي یاد ساتئ په دې شپه باندې دا څیز چې څوک کوي د دې دا مقصد دی چې د خدای پاک بخښنې ته ضرورت نشته د خدای پاک د طرف نه رحمتونو ته ضرورت نشته دا به ځکه بغاوت کوي دا به ځکه آتشبازي به کوي یا ساتئ آتشبازي اسم حرامه ده ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین رب ذوالجلال فرمایي د شیطانانو رونه مه جوړېږئ که تاسو تبذیر کوئ فضول خرچی کوئ اسراف کوئ نو تاسو شیطانانو
رونه او دغه آتشبازي دا د اسراف په زمره کې راځي، د تبذیر په زمره کې راځي. یاد ساتئ په دې شپه باندې چې څوک فایرنګ کوي، هوایي ډزې کوي یا آتشبازي کوي، دا ټول ناروا دي. او څنګه ما عرض وکړو چې دا څیزونه څوک کوي د دوی به مطلب او مفهوم به دا وي، مقصد به دی چې الله پاکه ما د ستا بخښنې ته ضرورت الیاذ بالله نشته دی. شوق باندې درود شریف ووایه. اللهم صل علی سیدنا و نبینا و کریمنا و حبیبنا و محبوبنا و مأوانا و ملجانا محمد و آله و اصحابه اجمعین آمین. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. رب کریمه مبارک ورځ شپې دي، خدای پاک دغه شپو برکات زموږ نصیب فرمایي، خدای مونږ بخښنه نصیب فرمایي، تیر شوي ګناهونه معاف کړي، ګناهونه په نیکو باندې بدل کړي. رب کریمه حسنات او نیکیان قبول او مقبول فرمایي. رب کریمه کم عادتونه چې مونږ په ژوند کې دي، په عادتونو کې دي، رب کریمه او تا نه دي خو خدای بخښنه نصیب کړي، خوش اخلاقي نصیب کړي. خدای مونږ هغه سي جوړ کړي چې کم بندگان تا ته ډېر خوښي، خدایا د هغې بندگانو په لار باندې روان کړي. رب کریمه په دغه شپو ورځو کې 15 په شپه باندې چې کومو بندگانو ته بخښنه نصیب کېږي، خدای هغې بخښنې په لیست کې مونږ هم نامه نصیب فرمایي. خدای دغه حدیث مبارک کې راځي چې روان کال ټول ریکارډ په دې شپه باندې لیکلی کېږي. څوک به مري، څوک به ژوندی، چا به رزق کمیږي، چا به زیاتیږي. 15 په شپه باندې لیکلی کېږي. خدای د دغه شپه باندې چې کم بجټ لیکلی کېږي، آینده کال څومره زندګیانې او رزقونه لیکلی کېږي، خدای مونږ زندګي پکې ولیکي، زمونږ عبادت پکې ولیکي، زمونږ ریاضت پکې ولیکي، زمونږ خپل رضا پکې ولیکي، مونږ د حلال او رزق پکې ولیکي، د ګناهونو معاف کېدل هم ولیکي، د ګناهونو لرې کېدل هم ولیکي، د رزق د تنګۍ نه رب کریمه مونږ حفظ و امان کې وساتلی کې. رب کریمه د بندگانو محتاجۍ نه مونږ وساتې. خدای دغه شپه باندې کومو بندگانو بخښنه شوې مونږ هم بخښنه نصیب کړي، کومو بندگانو ریاضت قبول شوی مونږ نه هم قبول کړي، کومو بندگانو تا ته قربت او ریاضت نصیب شوی، د ستا لقا او رضا نصیب شوی، خدای مونږ هم لقا او رضا نصیب فرمایي. رب کریمه دعاګانې ډېرې دي، خو ژبه هم ګناهګاره ده، لاسونه هم ګناهګار دي. د خپل محبوب کریم په خاطر باندې د محبوب کریم او د محبوبانو د پیغمبرانو مبارکانو دعاګانې زمونږ په حق لم قبول و منظور فرمایي. رب کریمه محبوبانو چې کومې دعاګانې د خیر غوښتي هغې کې مونږ ته خیر نصیب کړي، کومو څیزونه امن او امان غوښتي محبوب کریم په توفیل او تصدق باندې رب کریمه هغې څیزونه مونږ ته هم امن او امان نصیب کړي. تیر په تیره دعا وکړو چې رب کریمه تمام اسلامی ممالک په خپل منځ کې اتفاق او اتحاد نصیب کې. رب کریمه دا مهنګایي په ارزانه باندې بدل کې، دغه تکالیف مشکلات په خوشاله باندې بدل کې. خدای دغه حکمرانانو ته هدایت ور نصیب کې. کدا حکمرانان خوي خدایا دا مونږ باندې قائم او دائم وساتي، کدا نوی بهتر د ملک پاکستان او مسلمانانو لپاره خدای بهترین خلق راولي، خدای مونږ باندې بهترین حکمرانان نافذ کې. رب کریمه څومره اسلامی ممالک دي، برما دا چچنیه دا شام دی، فلسطین دی، افغانستان دی، ترکی دی، شام دی، لبنان دی، خدای پاکا مصر دی، پټولو په حال باندې رحم فرمای، د خپل شان مطابق رحمتونه په نازل کې، د خپل شان مطابق معامله ور سره فرمای. خدای مونږ ډېر ګناهګار یو، بخنم نصیب کې. خدای خطاکار یو، خطاګانې معاف کې. خدای مختورن یو، سیاکار یو. خدای د خپل ذات او د شان په توفیل او تصدق باندې د دواړو جهانو خیرونه زموږ نصیب فرمای. رب کریمه مونږ څومره حقداران وفات شوي دي، والدین وفات شوي دي، خدای نور حقداران وفات شوي، خدای ټولو بخښنه نصیب کې. زموږ مشایخو بخښنه نصیب کې، درجات نصیب کې. زموږ د وینې رشتهداران وفات شوي دي، خدای د هغوی هم بخښنه نصیب کې. روحاني رشتهداران هم وفات شوي دي، خدای د هغوی هم بخښنه نصیب کې، درجات عالیه نصیب کې. څومره ژوند زموږ پاتې دی، په کلمه طیبه باندې جاري وساري وساتې. د ستا بندګي نصیب کې، د خپل قهر او د غضب نه مساتې، د خپل څپېړې نه مساتې. خدای دنیا کې هم خیر راکې، قبر کې هم خیر راکې. رب کریم آخرت کې هم خیر راکې. بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وصحبه وسلم.